الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دا سورة انفال شروع شو. دا سورة عراب نبات سورة انفال مخی صورتونو کی خاص کر سورہ عراب کی ذکر شد تبلیغ او دعوت په طریقہ د جب سره آغی توی دعوت باللسان دعوت انسان پائے کی جب استعمال کی دعوت چلی آغی توی جهاد باللسان هم ورتویش آغا انسان چې آغا جهاد کوي مجاهده کوي په جبه سره خلکو ته دعوت ورکوي. نو دې صورت مبارک کې دعوت ذکر کوي بے طریق السیف جهاد باللسان جهاد بالقلم جهاد بالسیف. نو دی سورت مبارک کی دعوت او تبلیغ او جہاد ذکر کی په طریقه د توره باندې ځکه هجري اله جوړېږي چې یو تاریخ یو ګرمي سید دسی بغیر دې نه کار نه کیږي. نو موقع ته وګوره شانتی وکار کی. نو سورہ انفال کې دعوت او جہاد بالسیف ذکر کی. دا صورت مبارک تقریباً 2 حصے دے. اولا حصہ آیات نمبر 40 پورے دے پدے کے 2 بابونه دي. اول باب آیات نمبر 19 پورے دے او پدے کی د مجاہدینو چې کم خلق د الله تعالی په لار کې جهاد کوي دا غي صفات او هغې دپاره احکامات ذکر کوي چې مجاهد به جهاد په کومه طریقه باندې کوي. هغه دپاره اصول او آداب ذکر کوي. نه جهاد دپاره علم څه نه څه لازمي دی بلکې پوره علم چې دی سرپرستی کوي چې کشرانو ته صحیح ترغیب او صحیح طریقه ښیي. ځکه که دته صحیح طریقه معلومه نه وي د سره علم نه وي د جهاد د قوانینو نه دی بیا د صحیح کار په ځای بیا د روان کار کوي. نه چې کوم د دې څه فیصلاري مشري چې هغه د اصول ضوابطو خامخا فتي. نو په سورې انفال کې د مجاهد دپاره څه قوانین دي څه اصول آداب دي هغه ذکر کېږي چې دی په دې طریقه باندې جهاد کوي. دې صورت ته انفال وایي. انفال جمع د نفل. نفل یو زیاتی سیسته وي زیاتی. خو دلته د نفل نه مراد مال غنیمت دی. دا نفل عمله که 2 رکعاته نفل وکړه 100 رکعاته نفل وکړه دا خلک کوي که نه نفل زیاتی موزي او د نسو تم نفل وي ځکه دام زیاتی راغلی ځکه دته په دې باندې څه دومره تکلیف نه رسېدلی. دانوسی دانه پرسیز انسان ته ډېر زیات خوږي نفل دانوسی هم خواږی دا نفل نه انسان چې کله کوي هسې مطمئن ستاسو خیال دی که دته خوشحالي او دا چونګه نه دوکاندار چې چونګه ورکوي دې ته هم نفل وایي. دوکاندار نه 1,00,000 روپو سودا وکړي هغه ولې 100 روپو چواریا سي ورکړي هغې ته خوشحاله 1,00,000 روپو سودا ترې نه هېري د ګاهک نه صحیح دی که نه. ماشومان هغه دوکاندار لري چې کوم دوکاندار چونګه ورکوي. اوس خو چونډی لګي دوکانداران خو لکه نه. انفال جمع د نفل له زیاتي سیسته وي. یو دا د کافرانو چې کوم مال حاصلېږي دا 3 دي 3 قسمه یې دی. یو ته نفل وي یو ته غنیمت وي او بل ته مال فی وي. مال انفال مال غنیمت او مال فی. نفل آغا غنیمت او آغا مال ته ویل شي چې یو مشر حکم ولګي کشر ته
که کم کس په دې کې غالب شو د هغې نه څه راوړل دا هم د هغه وي. لکه د جنګ بدر کې پیغمبر علیه السلام داسې طریقه کړې وه چې بعضې کسانو ته یې ویلي وه لکه که چا د چا نه څه واغېشتل او څوک یې وویل چا نه څه واغېشتل توره یا نور څه سامان دا هم د هغه وي. دقې ته کم مالی شي مالی فعل مالی غنیمت هغې ته وایي چې د کافرانو نه حاصل شي. هغې کې دا حکم نه لګېدلی چې یو مشر کشر ته وایي چې تا واغېشته به ستایي، نه هغې کې دا حکم نه. هغه به راجمع شي او هغه به د مشر په حکم په طریقه باندې بیا څه کېږي تقسیمېږي. بل دی مالی فعل چې په هغې کې جنګ ونه شي او بغیر د جنګ نه د کافرانو نه واغوستلی شي هغې ته وایي مالی فعل. لکه جزیه شو ټکس شو د کافرانو باندې ښوده شوی و د هغې نه به اخیستلی کېده دغې ته وایي مالی فعل. دلته ذکر د انفال دی خو مراد دی نه مالی غنیمت دی. دې کې واقع جنگ بدر ذکر کېږي انشاءالله را روانه ده که خیر به انشاءالله پکې تفصیلي وایو او د قرآن کریم ورته اشارات کړي خپل ځایونو کې هلته به انشاءالله وایو. خو دومره خبره ده جنگ بدر چې و دا د هجرت دویم کالو د رمضان میاشت وه او په دې کې دا جنګ مخې ته راغلي و. په دې کې 1000 کافران مسلح او بل طرف مسلمانان 313 هغې سره اسلحې هغې سره چې دی نو ښه هر لحاظ سره برابر مسلمانان کمزوري و هر لحاظ سره 313 او د 1000 شرطه کې ایمان مضبوط و نو د دریو مقابله کې یو مسلمان هم کافي و سیدې که ایمان مضبوط اوس چې دی کار لږ کمزوری شوی دی نو بیا حکم وروسته شو هغې کې کم دغه راغی سهولت راغی چې خیر دی اوس د یو کافر مقابله کې یو ټیک ته خیر دی صحیح دی که نه بیا لسو هو حساب قدر جوسا ندی آیات دی صورت مبارک کې ذکر د جنگ بدر به انشاءالله کېږي او ډېر ښایسته طریقې سره انشاءالله را روانه ده چې پای کې موږ غیر حاضري ونه کړو دا ټوله قصه کې خیري واقع انشاءالله ورو ښایسته طریقې سره صحیح دی که نه بڑا مذاکر سي ډېر خوندور بحث دی پکې او د مجاهدینو لپاره پکې آداب اصول ذکر کېږي ډېر مزاناک. یسألونک تپوس کې ستانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام عن الانفال په باره د مال غنیمت کې قلت ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام الانفال مال غنیمت چې لله دا د الله تعالی دی او رسول د الله تعالی د پیغمبر دی فاتقوا الله ويرجى الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم واصلحوا جوړ ساته ذات بینکم په خپل منځ کې واطیعوا الله تابعداري د الله تعالی او رسوله د الله تعالی د رسول ان کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان ان کنتم مؤمنین سمره زکه چې تاسو مؤمنان دا څه بنا چې کچری تاسو مؤمنان زکه چې تاسو مؤمنان ان په معنا د از دی اس کنتم مؤمنین زکه چې تاسو مؤمنان یې دلتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی جنگ بدر په دې موقع باندې دا صورت چرته چون کې د جنگ بدر نه وروسته نازل شوی دی ای واقعي نه دا غي نه مخکې دا طریقه و چې څنګه چې تاسو نو چې انفال هغه مال ته وي چې یو مشر یعنی پیغمبر علیه السلام حکم کړی بعضې کسانو ته چې چا د کم کافر نه څه واغوستل هغه به هم د هغه وي همدغه طریقه وه جنګ بدر کې داسې کار وشو چې څه کسانو کافرانو باندې مضبوطه حمله وکړه د هغې نه تورې واغېشتې فرض کړه ساز و سامان یې ترېنه واغېشته هغې یې وروړل څه کسان میدان ته ودانګل څه کسان د هغې شاته ولاړ او څه کسان د پیغمبر علیه السلام په حفاظت باندې مقرر شوي 3 حصو کې تقسیم شوي او چون کې په دې کې حکم دا شو چې چا د چا نه څه واغېشتل هغه به هم د هغه وي کله چې جنګ ختم شو نه چې کوم کسان میدان ته کوشي و نه یې ښکاره خبره ده چې هر څه وصول کړو رالل
چې کله رالل نو چې دا کم کسان د هغې شاته ولاړو که نه دفاع یې کوله نو هغې ورته په دې کې زموږ حق هم کېږي ځکه چې موږ ستاسو دفاع کوله تاسو جنګ کړی زموږ هم سره پکې حصه کېږي او چې کوم د پیغمبر علیه صلات سلام په حفاظت باندې ولاړ هغې ورته زموږ هم پکې حق کېږي ځکه چې موږ هم لکه شریک او صحیح خبره هم دغه ده هغې ورته وی نه د الله پیغمبر حکم کړی دی چې چا د چا نه څه واخیستل هو پلهو هغه به د هغه وي دې کې د هېڅ چا هېڅ کار نشته دی دې کې د دې په دې منځ کې لږ شانتې معمولي خبرې اترې واوړې د راوړې جنګ نه دی شوی ښه دې منځ کې روانې نه دی شوی د پیغمبر علیه السلام ملګري صحابه کرام د الله پیغمبر فرمایي کلهم وی هغې چې کم کس د هغې په کم صحابي پسې اقتدا وکړه بایهم اقتدیتم اهتدیتم چې کم کس په کم صحابي پسې روان شو هغه هدایت طرف ته لاړ او حکم الله تعالی قرآن کې لګوي رضی الله عنه دې پاسه بله غټه خبره شته نه خبره ختم نو اوس چې دې دور یو ورکوټه باندې کې ماشې راپسې او صحابه کرام پسې خبرې کوي صحیح دی دا ډېره څه اکو بکو سر سیندو که د انسان دا خوله په څه باندې دوالو ده سم توله شي باندې چې بیا دوباره بیا خبره ونه کړي صحیح دی که نه ځکه الله حکم لګوي رضی الله عنهم زه ترې څه یم خوشحال یم بس دې که چا څه کړه الله معاف کړي خو مونږ خلک یې نه معاف کوو صحیح دی که نه د هغې منځ کې خپل منځ کې لږې خبرې واوړې د راوړې دی او دا هغه دور هغې خپل منځ کې بل تر څه ویلي شو ځکه ټول خلک د هغه دور خلک وو او چېرته هغه څه دي او چېرته دا څه دي صحیح دی که نه 14 صدۍ پکې منځ کې تېره شو 15 د دې صدۍ انسان په هغه صدۍ کس پسې خبرې نشي کولی اوس د دې صدۍ کس په دې صدۍ کس پسې خبرې کولی شي ځکه صدۍ یو ده هېڅ مسله نه ده او بیا هم د اداو به خیال ساتي هغه خلکو بیا چې دې دا خبرې دغه شوې منځ کې لاړې رالې نو دا خبره پیغمبر علیه السلام له راله پیغمبر علیه السلام چې کله خبرې واورېدې دغه دوران کې الله تعالی سوره انفال نازل کړ چې ټیک ته خبره واورئ پیغمبر ویلي دي بالکل ټیکې ویلي دي صحیح خبره یې کړې ده خو چې دا اوس کومه خبره پیغمبر کې دا هم ټیک کړي صحیح دي چې کوم مال تاسو حاصل کړی د کافرانو نه په دې کې به حکم د الله تعالی وي طریقو پکې د چا وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ځکه وایي چې الانفال لله والرسول مال غنیمت به دا چا د الله تعالی او د الله تعالی د رسول څه مقصد شو مقصد دا دی چې حکم په دې کې د الله تعالی وي حکم دا دی راغی طریقو پکې د چا وي د رسول نه چې دا پیغمبر علیه السلام دا مال غنیمت په تاسو باندې په کومه طریقه تقسیموي تاسو به غاړه دی هغې بالکل ټیک ته چې وایي صحیح ده بس پیغمبر چې څنګه وایي هغه شان ټیک دی بالکل صحیح دی یو صحابي وایي چې دغه کله جنګ وشو ما ته پکې توره میله ما پکې یو کس نه توره واغسته هغه توره زما ډېره زیاته خوښه وه وایي ما وایي چې دا توره ما ته میلو شي او هم داسې ځکه چې ما غشته د الله پیغمبر حکم کړی چې زه رالم توره ما سره وه الله پیغمبر ته وی چې ما خو توره ما ته وی چې دا لاړ شو هلته مال غنیمت کې کېده وایي زما پرې نه وایي دا زما ډېره زیاته خوښه وه ځکه ما چې سبا پرې بیا زه څه کومه جهاد نوجوانو او موږ نوجوان په څه باندې څه پسې لاس وړو موبایل پسې دا موبایل زما ډېر زیات وخت دی بابا دا ماله اخلي صحیح دی که نه بابا دا بایک زما ډېر زیات وخت دا ماله اخلي الله دې موږ ټول پوهېږي به هر حال خبره مختصر دا چې اصحابي وی ما توره کېښوسته خوړه مې پرې نه وایي بیا پیغمبر علیه السلام را ما ته چې یا رسول الله توره به زه والم وایي ما ته یې وی چې توره کېده او ته ځه بس زه پوه شوم وایي ډایرکټ دغه ځای نه بوتلم بس ما ته چې توره کېده او ته ځه یاره خو مړه څه ناشنا شان د الله د پیغمبر ډېر عجیبه مزاج ډېر عجیبه صفات د
دا چې کوم صفات دی امام ترمذي رحمت الله علیه نقل کړي ذکر کې محدثون حیران بشي سټه ان شاء الله پای کې هر کلاس اخلو وای ما ته چې ټیک لاړ او شکل صورت نازل شو او بیا زرا له ما ته وی چې فضلا پوینو وای زه سټه پس بیا زرا وختلم وای ما ته چې راشه لکه توره والا توره ما واغشته وای ما ته وی چې یا رسول الله مخکې ما غوستا د درې پیرې تاسو ته پته مو لګېده چې دا د خوښ د منم راکوله دا ولې اوس هم رانه راکړه وایي مخکې زمانه وه صحیح دي د ټول صحابه کرام خپل منځ کې دا وه الله حکم راولېږه چې الانفال لله دا به د الله تعالی یعنې د الله حکم باندې وچلېږي طریقه به دا چای والرسول اوس زما شوه نو ما ځکه تعالی درکړه زه یو څه اوس زما شوه ځکه الله حکم لګولې چې والرسول طریقه د پیغمبري چې دی په خپل خوا چاله ورکی ورکول شي زما شوه ته غواړي بالکل یو څه وای ما حیران شو ما صدق الله و صدق رسول والله رښتیا وای او د الله پیغمبر مسوي رښتیا وای ناغه دې لپاره خو چې سوال به مضبوط کار کوم لکه دې لپاره نه خو چې خرڅ هم کوم ځان لفظان له کور کې کېده موزان لسنا چې سوال مضبوط کار کوم دې لپاره خو قلت ورتو يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الانفال مال غنیمت غنیمتونه چي دي لله هداد الله تعالی دي ینه پدې کې اختیار د الله تعالی چي دي قلت ورتو يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الانفال غنیمتونه چي دي لله دا په اختیار د الله تعالی کې دي او رسول په طریقه د پیغمبر باندې بوي سې شو کنه داسې بشي فتقوا الله تاسو یریږئ د الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم جوړو ساته په خپل مینس کې دا خبره پرېږدي اشاره ده پکې په دې خبره ته چې دا هم انفال نه بل څه دی یو زیاتی شی دی او تاسو خپل مینس کې چې کوم تعلقات دا د دینه بنیادی خبره ده نپلی شي باندې پرځ شي مور کوي ځان مضبوط کې ځان تکړه کې او دا نپلی شي زونه دا کلی وکړي دینه څه شي دی به زیات ملګي ماشاءالله هغه چې دې په سره لګیدل څه لپاره سوال په جهاد ټیټ کو هدي لپاره لګیدل نور په څه مقصد نه فتقوا الله يرجد الله تعالی نه واصلحوا ذات بینکم جوړ مضبوط کې په خپل مینس کې جوړ ساته په خپل مینس کې واطيعوا الله ورسوله د الله تعالی تابعداریو کې د الله تعالی د رسول تابعداریو کې څومره خپل خبرې واطيعوا الله ورسوله او الله د خپل پیغمبر ډېر زیات وخت دی ډایرکټ پیغمبر علیه السلام په ځان پسې وروړي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین ځکه چې تاسو مؤمنان یې د ایمان تقاضا ده چې د الله او د الله پیغمبر خبره به باندې په خپل ژوند کې براولې بس په ګوښه اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الله زموږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف کړي آینده کې د ګناهونو نو سات الله موږ شیطان شرارت نو سات موږ سره مشران دي کشران نوجوانان الله دې رجل کمال حال کې برکتونه واچي د ټولو پریشانه ختم کړي ټولو حال باندې رحم او کرم وکړي څومره مردگان دي الله ټولو بخي سره ورشا چې سم خورته دعا کوي چې الله کې دغه مغفرت نصیب کړي څومره دې زمونږه علاقه کې ایریا کې څومره مسلمانان نارینه زنانه او فاشي الله ټول مغفرت فرمایي بلکې څومره عالم اسلام کې څومره مسلمانان په ټوله دنیا کې وفات شي الله ټول مغفرت فرمایي الله زموږ حال باندې رحم وکړي بیمارانو الله تعالی شفای کامله عاجله ورکړي او دغه دعا کې حاجی رحمان الله صاحب الګ به سره شوی دي الله کریم غلب صحت کامله شفای کامله ورکړي او ممبر صاحب ته دعا کې چې الله دې صحت ورکړي ځکه زموږ د مسجد رونق دی درس قرآن ملګری دی الله ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي څومره حاضرین دي ربه ای تمناګانې برابر کې جایز مرادونه الله برابر کې دې ژوند کې مل حال کې برکتونه واچي د ټولو پریشانې ختم کړي زمونږ د راضي شي د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه